او ای حکمرانانو خصوصا پښتنو حکمرانانو کته دا وایست چې موږ د خپل ملک د مهاجرو څخه صفا کوو نو بیا د انډیا مهاجر هم وباسه هغه بم بیا باسي او سکان و هزاره او ایرانی بلوچستان مهاجر دا به هم باسي ولې هغه بیا ستا ورونه دي هغه بیا ستا د پلار زمنان دي چې هغه نه باسي او افغان مهاجر باسي او کدا کسانو ته دي علیده نوکري ورکړي دي او علیده دي په ملکیت باندې ځایونه ورکړي دي او کاروبارونه دې ورته آزاد کړي دي او صرف افغان مهاجر باسي نو دا د کوم ځای انصاف او د کوم ځای عدل دی دا د کوم ځای انصاف دی چې صرف مهاجر باسي او هغه چې کوم ایرانی بلوچ دي او یا هزاره دي یا سکان دي یا د انډیا مهاجر دي هغه ته بیا څه نه وایي هغه نه باسي هغه ستا د پلار زمنان دي بلکې دا عین ظلم او ستم دی او معلومه ده چې صرف و پښتنو ته دې چل جوړ کړی دی نو که پښتانه پوهان وو په دغه نقطه باندې به سر خلاص کړي او که نو پوهان بیا به سره توک فرو کې خدای تعالی دې نه کوي بیا به سره تباه او برباد وي او بیا به یو ورځ ټینګوي او بیا به مې په تکلیفات وخته کوي لکه نن په کوټه کې په کراچي کې د زموږ د پاکستان پښتانه و دې ته هغه دی هر دکان ته ولاړ دي مالونه جنوړي او هر دکان ته ولاړ دي پر مالو باندې یرغمال کوي لیکن دا نور پښتانه که چیرې نه ورته ودرېږي دا به دغه رقم موږ یو کوي او بیا به په تکلیف باندې اخته یو خدای تعالی دې نه کوي ورسه پر دروازه باندې وګوره چې د دې پښتنو ورونو سره او دا زموږ د خوندو سره کم سلوک او کم رویه کیږي دا پښتونوالی دی دا مسلماني ده لہذا ای پښتنو زه په کلکه سره دا درته وایم چې د خدای دپاره خپل ذهنونه وپېژنئ هغه که د هر تنظیم او د هرې پارټۍ سره چې تعلق لرئ د هغه سره زما کار نشته زما کار صرف د دې سره دی چې اتفاق یو کوي او پښتونوالی یو کوي او لاس سره ورکوي که نه زما دې د رب په ذات قسم چې سره یو به مې کوي سره یو به مې کوي د پښتونوالي اتفاق سره یو کوي او زه دا د کرایې او دا د چند میاشتو وزیر ته دا وایم چې قسم په خدای چې موږ دې په پښتونوالي شرمېږو دې په کاکړۍ شرمېږي قومیت دې قسم په خدای چې وشرموي پښتونوالي دې قسم په خدای چې وشرموي دغه طریقه د مسلمانۍ ده دا طریقه د پښتونوالي ده خو افسوس صد افسوس چې پښتون نه وای او کاکړ نه وای نن خو به زموږ سترګې نه وای په در کښته قسم په خدای چې قوم دې هم وشرموي پښتونوالي دې هم وشرموي ظالمه هلته دې هغه ظلم ورسره وکړي چې بارډر پاس یې کړه هغه ورورګلوي او مسلماني خو دې نه ورسره وکړل چې بارډر پاس یې کړه د پاکستان یې وباسه او دلته بیا دغه ظلم ورسره کوي چې پر هر چین او پر هر زګي باندې دي دا غله ورته درولې دي چې پر پی پارت باندې 15000 روپۍ جن اخلي دغه خوارانو کورونه پاتې سولو دغه خوارانو ځایونه پاتې سولو دغه خوارانو کاروبارونه پاتې سولو د کلو سره د 30 کالو سره دلته وسیدل نن هغه د 30 کالو چې کم کاروبارونه او کم شناخت او کم تعلقات هغه ګرده ختم هغه د خاورې سره خاورې سولو دا مسلمانیت ده دا طریقه ده مسلمانانو خو الله تعالی ورونه ویلي د الله رسول ورونه ورته ویلي دغه ورورګلوي ده د مسلمانانو سره بیا خصوصا د پښتنو سره نو دا خو د 30 کالو څخه زموږ میلمان نه وو آیا د میلمنو سره دغه سلوک او دغه رویه پکار ده ګوره په مغربي ممالکو کې د کفارو په ملکو کې ته ورسه هلته چې یو څوک یو پښتون یا یو مسلمان دی د بل ملک یو څوک چې وسیږي چې هلته کښنی پیدا شول هغه دغه ملک بلل کېږي دغه ملک ویزه ورکول کېږي دغه ملک کارډ ورکول کېږي دغه ملک بلل کېږي هغه ملکي فرد وګرځېدی لیکن زموږ پاکستان ته راسه چې د 50 کالو څخه د 80 کالو څخه مهاجرین دلې وسیدل او نن هغه په داسې بېزتۍ سره ځي چې نن پر دروازه باندې پوښتنه وکړه لہذا په آخر کې بیا و ټولو پښتنو ته دا وایم او په کلکه سره دا ورته وایم چې اتفاق سره یو کوي ورنه زما د رب په ذات قسم چې سره یو به مې کوي یو به مې کوي هغه یا د پارټۍ په لحاظ یا د تنظیم په لحاظ چې د هر تنظیم سره تعلق لري چې د هرې پارټۍ سره تعلق لري په هغه باندې زما کار نشته خو صرف و هر پښتون ته دا وایم هغه الله سره ورکوي د اتفاق سره یو کوي که نه سره یو مې کوي قسم په خدای سره یو مې کوي
نن که پر دا مسلمانانو باندې دا حالات راغلي دي سبا پر موږ هم راځي نن که پر دې مسلمانانو باندې دا تکلیف راغلی دی سبا پر موږ باندې هم راځي لہذا باید موږ اول ټوله مسلمانان او بیا ټوله پښتون سره یو سو هغه که دا هر تنظیم که دا هرې پارټۍ سره تعلق لرو خو پښتونوالي به پر پارټۍ او پر تنظیم باندې نه ورکوو ورورګلوي به پر تنظیم او پر پارټۍ باندې نه ورکوو او ټوله امارت او ټوله د افغان و هر وګړي ته موږ دا وایو چې په دې فیصله کې عوام خصوصا پښتانه په دې کې نه دي سره متفق په دغه فیصله کې چې مهاجرین د پاکستان څخه ووځي خپل ملک ته ولاړ شي په دې کې عوام خصوصا پښتانه یو پښتون نه دي سره متفق بلکې موږ ټول پښتانه په دې تکلیف کې د تاسو سره شریک یو او په آخر کې و ټولو مسلمانانو ته و ټول عوام ته و ټول پښتنو ته زه دا وایم چې افغانان مهاجرین زموږ ورونه هغه خدای دې د دا ظالمانو د لاسه روان خپل ملک خپل وطن ته خدای یوه خبره درته کوم چې دوی به خپل کورونه خرڅوي څوک به خپل دوکانونه خرڅوي څوک به خپل یو شی خرڅوي چې دوی تر خپل وطن نه شي رسوي نو لهذا که هغه ارزانه درکوي ګور چې ارزانه جنوانه خي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د مجبوره د بیع څخه منع کړی ده چې هغه در کوم بیع به نور سره کوي دا سودا به نور سره کوي چې هغه د مجبورۍ په حیثیت باندې شی خرڅوي او تی ارزانه جن اخلي دا سخت ناروا او حرام او په دین شریعت کې ممنوع کار دی لہذا چې کم شی د زموږ ورونه خرڅوي په هغه رقم طریقه به جن اخلي چې کومه بیع په بازار کې ددا شي چې کومه بیع په دې ښار کې ددا چې په ملک د په کم قیمت باندې په هغه قیمت باندې به جن اخلي تر هغه بیا کم نه جن اخلي په مجبورۍ باندې نه نه دا مسلمان خو بس په آخر کې بیا دا خواست کوو الله تعالی ته چې الله تعالی دې و ټولو پښتنو ته اتفاق ور نصیب کړي او ټوله پښتون دې الله تعالی سره یو کړي الله تعالی دې موږ ته اتفاق را نصیب کړي د زموږ ورونه چې په کم تکلیفاتو کې دي الله تعالی دې دغه تکلیفات په راحتور بدل کړي او خدای پاک دې زموږ دغه ورونه او دا خویندې چې کم په تکلیف دي الله جل جلاله دې د دا تکلیف څخه خلاص کړي او تر خپل وطن پر دې په خیر او عافیت باندې ورسوي وما علينا الا البلاغ المبين